الله الرحمن الرحیم. علم الکلام د دې اهمیت او فضیلت دا د قرآن مجید نه هم ثابت ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه هم د علم الکلام فضیلت ثابت دی. ځکه الله رب العالمین فرمایي ان الله یقینا بشک الله رب العالمین لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله رب العالمین چې کوم دا مغفرت او بخشش نه کوي د هغه چا کم کسان چې د الله رب العالمین سره شریک جوړوي، یعنی شرک مبتلا دي، او دین علاوه الله رب العالمین مغفرت کوي د هر چا چې الله رب العالمین وغواړي. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم دي، او د حدیث معنا او مقصد دی ډول او دی طریقې سره د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله فقد دخل الجنه وان زنا وان سرق. که یو انسان صدق دل نه د الله رب العالمین د توحید اقرار وکي او خپل عقیده په توحید باندې وساتي، دغه انسان به جنت ته داخليږي، اگر که دا انسان ډیر زیات ګناهګار ولی نه وي، که زانی او شرابي ولی نه وي، زانی او یو ډاکه اچونکي او غل ولی نه وي. نو اوس دا حدیث دی، دا رسته درته بیانوم چې دا حدیث د بخاری کې هم دا حدیث موجود دی، بخاری شریف کې. او د دې آیت او د دې حدیث نه موږ ته دا معلومیږي چې الله رب العالمین چې کله یو انسان جنت ته داخلوي، الله رب العالمین د عمل نه اول د انسان بنیادي شیز عقیده هغې ته ګوري. یو طرف ته به داسې وي چې ډیر کافران به وي، هغه د الله رب العالمین سره شریک به جوړوي، اخلاق به هم د دوی ښایسته وي، کردار به هم د دوی ښایسته وي، گفتار به هم د دوی ښایسته وي، او دروغ به هم دوی نه وایي، بل انسان سره مرسته او ښېګړه به هم دوی کوي. خو لیکن د دوی په عقیده کې بیماری د شرک راغلی وي، نو له دې وجې نه دغه انسان دغه ټول نیک کارونه دا به الله رب العالمین په دربار کې قبول نه وي، بلکې دا ټول به رد کېږي او دغه انسانان به دوی به جهنم ته ځي. یعنی مشرک چې حقیقي مشرک وي، د الله نه علاوه بل چاته معبود او اله وایي، دغه انسان په دنیا کې هر څومره عبادات وکړي، دغه انسان دغه عبادات نه مطلب د باطل خدایانو عبادات، د ښه کارونو نو مطلب اخلاق ښایسته وي، یا دغه شان د بل مسلمان سره ښېګړه کوي، نو آخرت کې به د دې د ټول اعمالو نتیجه او ثمره دې انسان ته نه میلاویږي. بل طرف ته که یو انسان ایمان ولري په الله باندې، د الله په وحدانیت باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې او په آخرت باندې، دغه انسان که یو ذره مقدار هم نیکي وکړي، الله دې ته اجر ورکوي. نو خلاصه دا شوله چې کله یو انسان عقیده درست وي، دا به جنت ته داخلېدلی شي. کله یو انسان عقیده خراب وي، دی هر څومره نیک کار وکړي، دغه انسان جنت ته نشي تللی. نو دې نه د عقیدې اهمیت معلومیږي چې عقیده څومره یو اهم او بنیادي شیز ده. بیا دین علاوه بخاری شریف کې حدیث هم دی. امام بخاری رحمه الله، علامه محمد بن اسماعیل البخاری المتوفا 256 هجری کې دی تیر شوی ده، او دی په بخاری شریف کې یو حدیث نقل کوي، او دغه حدیث رقم الحدیث دلته دا یو نکته به ځان سره یاد ولري، او دا ډیر اهم دی. اکثر زمونږ ملګري په دې باندې خاص اکثر غور او فکر هم نه وي، او اکثر ملګري په دې باندې نه پوهیږي. عموما مونږ داسې کوو چې کله مونږ یو حدیث ذکر کوو، نو مونږ وایو چې جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 313 څه شي، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 300. دا طریقه غلطه ده. نو بل یو طریقه به ته زده کړي چې رقم الحدیث، چې هغه حدیث کم نمبر چې وي، د دې په بنیاد باندې که ته حدیث ذکر کړي، دا بیا آسان وي. ولې؟ تاسو به یو حدیث به تا سره وي د بخاري شریف په اول جلد کې، دا د بشرا چاپ د مکتبې نه. دغه حدیث په مثال په تور باندې دا په دې بشرا چاپ کې وي 313 صفحه باندې. اوس رحمانیه چاپ شو یا لدیانوي چاپ شو، هلته به دا په جلد دویم کې به وي 313 په ځای دا به وي 350 صفحه کې. نو بیا کتل لټول دا به مشکل شي. نو یو نقطه او یو بهترین حل دی دپاره څه ده چې رقم الحدیث. اوس دا حدیث د رقم الحدیث 5827 سم 5827 نمبر کم حدیث چې ده، او دا حدیث د حضرت ابو ذر رضی الله عنه دی. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه.
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس به هم داسې نه وي چې هغه کلمه ووایي او بیا مرشي په دې کلمه باندې ایمان وي مګر دغه انسان دا به جنت ته ځي. مطلب یو انسان کلمه ووایي او په دې کلمه باندې د عقیده او ایمان وي، د مرشي دا انسان به چرته ځي؟ جنت ته به خامخا ځي. که عذاب هم ورته میلاو شي، که عذاب هم ورته میلاو شي، بیا هم دغه انسان چرته ځي؟ جنت ته ځي. یو بله نکته به ځان سره یاد وساتي چې آیا الله رب العالمین دومره مهربان دی نو بیا عذاب ولې ورکوي؟ بیا عذاب ولې ورکوي؟ نو دلته دا خبره به یاد وساتي چې د هر یو شیز دپاره خپل دستور او یو قانون وي چې کله انسان کپړې بې لمازه وي دې سره مونځ نه کېږي تر څو پورې دا انځلې نه وي. یو انسان په دغه کپړه باندې بدن باندې نجاست لګېدلی وي تر هغې پورې مونځ نه کېږي تر څو پورې چې وینځلې نه وي. نو الله دومره مهربان دی چې کله مسلمان ته عذاب هم ورکوي نو دا الله رب العالمین دغه عذاب هم په وجه د ذلت او په وجه د رسوایي دغه انسان مقصود نه وي. د الله مقصد دغه مسلمانانو رسوایی او شرمندگی مقصد نه وي بلکې څه شی مقصد وي؟ تطهیر الانسان، یعنی پاکوالی دغه مسلمان انسان نه مراد د مسلمان پاکوالی مقصد وي چې ګناهونو کې دی پاک شي او بیا ګناهونو نه پاک شي بیا چرته لاړ شي؟ عذاب خو ورله ځکه ورکوي. رسول الله فرمایي چې انسان کلمه وایي دی به چرته ځي؟ و ان زنا و ان سرق، ګناه کبیره ده که چرته زنا وکړي بیا به هم دی چرته ځي؟ جنت ته به ځي. نو دا ولې جنت ته ځي؟ د دې عقیده څه شی ده؟ صحیح ده. نو مطلب دا شوله چې کم یو انسان صدق دل نه دا اقرار وکړي په توحید باندې د الله په وحدانیت باندې او د دې عقیده درست وي دغه انسان الله رب العالمین جنت ته داخلوي. اگر که دا انسان یو زانی ولی نه وي، اگر که دا انسان یو شرابي ولی نه وي، اگر که دا انسان یو غل ولی نه وي، خو بیا هم د عقیدې د خوالې په وجه باندې د دې ټکانه دا به څه شی وي؟ دا به جنت وي. نو بنیادي شیز هغه څه شی ده؟ هغه عقیده ده. بنیادي شیز څه شی ده؟ عقیده ده. ولی بنیادي شیز ځکه عقیده ده چې عقیده ځکه بنیادي ده نو په دې بنیادی شیز په وجه باندې د قرآن مجید غالب ترین حصہ هغه د درست یعنی صحیح او ټیک عقیده دعوت باندې مشتمل ده. صحیح ده، یعنی قرآن مجید اکثر غالب حصہ د درست عقیده په دعوت باندې مشتمل ده او اکثر غالب قرآن مجید حصہ د یو غلط او د یو خطا او یو نادرست عقیده په اصلاح باندې مشتمل ده او دغه شان د توحید او آخرت او د رسالت په دغه دلایل باندې مشتمل ده. دا اوس تفصیل ده وایي کنه. په دې تفصیل باندې سړی که غور او فکر وکړي بیا پوه شي، خو چې کله غور او فکر نه وي بیا سړی نه پوهیږي. نو چې کله په تفصیل نه پوهیږي نو بیا خلاصه اوس د دې ټول تفصیل خلاصه ده چې الله رب العالمین فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله رب العالمین بخشش نه کوي د هغه چا چې څوک الله سره شرک وکي، اگر که هر څومره نیک اعمال وکي د دې ټکانه به جهنم وي. ولې جهنم وي؟ دا د الله قانون دی او ان الله لا يخلف الميعاد. الله د خپل د قانون او د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي. یو انسان هر څومره ګناهګار وي، څه شي وي؟ ګناهګار وي، خطاکار وي، نافرمان وي، خو دې مسلمان وي د دې اخرنه ټکانه به څه شي وي؟ دې ته چې جنت ملاويږي څه په بنیاد ملاويږي؟ د عقیده په بنیاد باندې ملاويږي. نو عقیده ډیر ضروری ده. صحیح ده کنه؟ او بیا د قرآن مجید اکثر حصہ د درست عقیده په دعوت مشتمل ده، د نادرست عقیده په اصلاح مشتمل ده، د آخرت او د رسالت او د الله رب العالمین په وحدانیت باندې دلایل او ذکر کولو باندې قرآن مجید مشتمل ده. صحیح ده کنه؟ نو دا د عقیده اهمیت شوله. نو په اهمیت پوه شوله. اهمیت دا شوله چې کله انسان نیک وي خو چې عقیده ټیک نه وي دغه انسان ټیکانه څه شي ده؟ کله یو انسان نیک وي عقیده درست وي بیا هم جنت دی. کله یو انسان ګناهګار وي او عقیده درست وي بیا هم آخرنه ټیکانه څه شي ده؟ جنت ده. دا اهمیت او دومره فضیلت او مقام د جنت ولې ملاویږي؟ په وجه د عقیده ملاویږي. نو له دې وجې نه دغه عقیده ته په دین اسلام کې څه شي ده؟ ډیر زیات اهمیت حاصل دی. صحیح ده کنه؟ بیا دا نن مختصر شوله عامې خبرې، سبب ان شاء الله تفصیل کوو.